څه یې ویل دا یې ویل چې د دغې خاورې نه زه طالبان لرې کوم، زه ترهګر لرې کوم. نن دا منافق ریاست بیا لګیا دی جرګې کوي چې زه یې راولم. نن دا منافقت وګوره، 20 کاله یې په دې نامه باندې په عربونو ډالر خوړل او زما وطن یې بربادوه چې زه د وطن نه دغه خلک وباسم، دا وسلوالې ډلې وباسم. نن یې جرګې شروع کړي دي چې زه دا وسلوالې ډلې بیرته راولم. چې کله به دوی ظلم جبر وکړه سردار عارف د دغو مخو ته ولاړ و. په 5 مۍ 2020 باندې د روژې په میاشت کې د ماښام د اذان نه اول دغو ظالمانو وویشتو شهید یې کړ. FIR اول درج کېدنه بیا په نامعلومو FIR درج شو چې مه کوه په نامعلومو FIR په باج به FIR وکړه، کور کمانډر FIR وکړه، ځکه هم چې د دغې وطن اصیل بچي دلته ویشتلي دي. ملګرو 3 جون 2018 ته علي وزیر دلته را روان و په دې واڼه بازار چې په عامو ولسونو باندې د ریاست پالل شوي د شپکردو حمله وکړله په عامو ولسونو باندې چې دلته زموږ ملګري شهیدان کړل او ډېر زخمیان دي. اوس هم د یو زخمي پلار دلته زموږ سره موجود و چې اوس هم له یو زخمي نه دی جوړ. 26 مۍ ته په خړ کمر کې د روژې په میاشت کې دغې ریاست فوج مخامخ فایرینګ وکړ چې 14 کسان یې شهیدان کړل او 45 یې زخمیان کړل. د خړ کمر FIR دوی الټا یې په علي وزیرو په نورو ملګرو وکړ. ملګرو دوی FIR نه دی کړی، خو د قام د بچي په ذهن کې په دغې ریاست FIR شوی دی. د قام د بچي په فکر کې د دغې فوج باندې FIR شوی دی چې د وخت د راتللو سره به د دغو ټولو شهیدانو انتقام اخیسته شي، بدل به یې اخیسته شي. او که دغې وطن خپلواکي حاصله کړله تر ټولو لوی اتلان به دوی وي، تر ټولو لوی کتابونه او زموږ چې کومه مطالعه وي، زموږ چې کوم معاشرتي علوم وي، هغې باندې به دوی جوړ وي، د دوی به وي. ریاست پاکستان څه 20 کاله وړاندې په دې خاوره اپریشنونه شروع کړل، په دې فوټبال ګراونډ کې، په دا سپین کې، په دا ازاد مرسد کې په عامو خلکو بمبارونه وشول. کله یې ازبک تاجک راوستل، کله یې خپل بمبارونه وکړل. 20 کاله د یو تباهۍ او بربادۍ سره یوازې واڼه نه ټول پښتون وطن تباه او برباد شو. دا APS د ماشومانو نه واخله د کویټې تر وکیلانو پره دا وطن بیا دلته د عامو ولسونو باندې په دې قبایلي سیمه کې بمبارونه په زرګونو خلک چې ورک شول، کورونه چې ړنګ شول، بازارونه چې وران شول، دا ټولې تباهۍ او بربادۍ یې جوړې کړلې. څه یې ویل دا یې ویل چې د دغې خاورې نه زه طالبان لرې کوم، زه ترهګر لرې کوم. نن دا منافق ریاست بیا لګیا دی جرګې کوي چې زه یې راولم. نن دا منافقت وګوره، 20 کاله یې په دې نامه باندې په عربونو ډالر خوړل او زما وطن یې بربادوه چې زه د وطن نه دغه خلک وباسم، دا وسلوالې ډلې وباسم. نن یې جرګې شروع کړي دي چې زه دا وسلوالې ډلې بیرته راولم.